मौलाना से किताबत इल्म अभी قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن شبيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه أنا عند الكتاب قال إلا كتاب الله ورحمة وخشيه رجل مسلم وما بهذه سليمة قال قلت وما بهذه سليمة قال العقل وفرق الأسير ولا يقدر مسلم بكافر وبه قال حدثنا أبو نعيم فضل بن كيس قال حدثنا شيبان عن ابن عن باب كتابة العلم مناسبة كتاب العلم سابق واضح عليه والعلم كتابة جمل وما كسر مناسبة دي ما كوين يقولي كايلم نبيا وتدرو ونفشي طب يوصلي علم كل لكي نبيا تدرو صادر الشيخ صادر خطأات كذا درو صادر شيء أستنين خطأات صادر شيء أو جدي كل كا نبغى قصدنا نشوف درو هو يتأخر وقصد شيء كلي نبغى تبيه لكي نكتابة العلم ده مختصر مناسبات أو غرض سده غرضا علم ديكت بكار وسمعنا ذا مسألة من فوائد أصولي كتاب الطويل ده بيه بعض حضرات في حديث بني لكي ولي حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ترجمة ده بيقول لا تكتبوا عني ما نملكه ومن كتب عني غير القرآن لا أبشي ما نشاني كلي فليمحه محوتي تغينا معلومين كلي كلمة محمودي الإمام بخاري رحمة الله عليه وصحابته की लम निकल जाए और आगे से जवाब दो आगे नमा यो जवाब दा करे इदा महमूल लिपमा अवल का रोबे जमाना के मना करे वजह मलिके वले असना इदा वही खफी او दा वही जली बमस के इल्तिबास करवाने रहे और जुलूस तो बिया सहाबा दा कुरान उसलूब पे जाता इदा नमूना दा कुरान अल्फाज दी दा कैफियत दा कुरानी नबी वली इजाजत دویم سدی دویم داری چه اغا محمول لی فعظیمتا فآغا چه عظیمتا فآغا چه چه حافظه مضبوطه کی نجی سوک حافظه مضبوطه بلی که یاد بے او دا کتابت محمول لی فآغا چه چه سوک خوف دا نسیان او درین میں سمیلیو یا اغا محمول لی پدے چه پکم کاغذ کے دی قرآن لکلی باغی حدیث میں لکھا چه ازدباس رئی اشتباه رانشی او دا کتابت محمول لی فآغا کاغذ فآغا سید بكم قرآن نيلي كالشيء خلاص الخبر من غرض يسري علم ليكال أحاديث مبارك ليكال محمد بن سلام بيكندي يوزرنا بار دير شبيدي وكيل من الجراح يوزرنا بار دير شبيدي وصفيان مرا صفيان الثوري خان أو مطرف تيريق الشعبي تيريق عامر أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه مشهور صحابي او ما د ترمذی کې ویل دي چې وهب ابن عبد الله یې نوم دی څنګه ویل وهب ابن عبد الله حضرت ابو جحیفه دا په صحابه کې کشر دی وایي ناګه ته بین صدرین نکلي کال من صغار الصحابه قال ابو جحیفه قلت لعلي ما علمته هل عندكم كتاب تاوصل يوم مكتوب شتا د پیغمبر د کتاب مراد عموما هغه چې الله پیغمبر نه مولي کړی قال لا نشتر إلا كتاب الله الله لا كتاب بين الدفتر إقراري ما بين الدفتر ما بين الدفتر على زمانة كيا رجال عثمان رضي الله عنه كم قرآن شريف بدري أو فهم يا يفهم دي قرآن بيتي والبشري هو دا فهم يوم مسلمان سري أو ما في هذه الصحيفة تقول هذا سؤال كي دا روافض هغه زمانہ کې شیعاګان نه ولې شیعاګان روافض فرق په هغه زمانہ کې کړی روافض وی د قرآن له سپاره دا دې سابق سپاره او دا د سپاره په فضایل د اهل بیت کې او د علي سیب کې او یې دا د علي سیب خلیفہ خلافت سره دا د شیخین په کړی مولانا سیب یاد وساته څوک چې تحریف د قرآن قائل دی ولې د ایمان نه خارج قرآن مخالف نه دی دلایل سره ډېر شاهد نو ځکه د تاسو کو دا ځکه د شیخانو په کړي نو د حافظ د قرآن د حضور پاک زمانہ کې دا د مبالغه سپاره یو صحابي نه ویلي چې دا شیخانو په کړه
نه علي ویلي دي نه فاطمې نه بل اخذا نه خبرې کوي نو ورته نه دلته کتاب الله دی بل روایت کې ما بین الدفترتین او یو هغه فهم دی چې سړی د قرآن او سنت ته استنباط کوي ونه وی شي نه دی او ما فی هذه صحیفه دی یو دی ما فی هذه صحیفه دی اصلا په دې صحیفه کې تاسو دا خلافت او غیر سلیکل شوی وي قال العقل احکام العقل دي احکام په باب کې ورسره راځي عقل دې دا ولې عقل معنی ته وایي قال سيته چې او په ګوړه دړي کې ونه ده انسان عقل دا ذکر او چې سړی معنی کوي دړي روغان او دې ته عقل ذکر وایي چې سړی په ذهن کې سوچي چې دا مقدمه دی ورو دا مړ یو خطا نو بدیت ورکو ما باغ ته وایي چې احتیاط کوو دا سړی معنی کوي دا جرم لن فقات الاسیر احکام فقات الاسیر چې قیدی دا کافر نه خلاصې سي مخلاص آیا تبادل وکړي دا یو ورکه دا نه خلاص او که پیسې ورکه او که په زور به اخلاص سي که صلح او سره کې په کومه طریقه فقات الاسیر مبادله وکړي د قیدیان او که پیسې ورکه په زور را خلاص سي او درې مسلمانانو پیسې ورتا وصلح تصحح ولا يقتل مسلم بكافر بل دا چې نه بوجل کېږي مسلمان او کافر که مسلمان لګي شو او یو کافر یې ورکړ نو په قصاص کې به مسلمان نه وایي اوس وره مولانا صاحب دې کې ولا کوټ اختلاف په دې وستنه کې ولا کافر درې قسمه دي یو ته حربي وایي حربي هغه کافر ته وایي چې دار حرب کې اوسېږي او هغه سره زموږ جهاد دی هر کله کبھی زموږ لاس پر فر موږ جهاد وسره کله هندوستان هندوان حربیان موږ سره په حالت جنگ دي د حربیان دویم څه ته وایي دویم ته مستامنین وایي مستامن دې ته وایي چې د دار حرب نه سړی په پاسپورت راشي دې حربي په پاسپورت امني ونیو او دلته او دریم څوک دی ذمي معاهد الموطن ذمي هغه ته وایي چې د موږ په بلکې اوسېږي پاکستان کې او دې سیک دی یا دې هندو دی دته معاهد موي موږ سره معاهده او دته ذمي موي د لازمه امن ته وایي د امن دې په یو ځای او مستعمل طلب د امن پاسپورت وسره د امن څو قسمه شو کافران درې یو څوک شو یو حربیان شو الا حربیان پیژنې حربیان هغه ته وایي چې ستاجان وسره شو او دویم څوک دی مولانا صاحب دویم مستعمل چې په پاسپورت راغی او دریم څوک شو ذمي معاهد وته او درې حکم سره یو مسلمان لګي شو حربي مرکه برابر خبره ده کدا د حرب ولا حربي او کوم مستعمل په امن راغلی نو دې مسلمان نه وداغه د لپاره قصاص نه حربي خو بس مړی په خیو او کوم مستعمل یې مړ کوم بادشاہ به تعزیر ورکړي ضرور په پاسپورت راغلی ولې شاړي مرکه بادشاہ د تعزیر ورکړي ولې تبا بدن په پاسپورت د قیمت ته دی تا باندې نو مستعمل تبا مغاګ نه کې او ګر ملک نو قصاص در باندې نشته تعزیر شته او که حربي ملک نه قصاص ته نه تعزیر شته او که ذمي ملک بیا وسی ودې کله کوټه اختلاف دی اي مسله سوي په بده کې قصاص نشته گویا کې دا یو مسله په خبره عامه شو که مسلمان لګي شو حربي ملک که مستعمل ملک او که ذمي ملک نو قصاص پدې نه بادشاہ تعزیر ورکړي چې ټول ذمي ملک او قصاص پدې او زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوي هغه وی که مستعمل او حربي ملک نو قصاص نشتا په مستعمل کی تعزیر دی په حربي کی تعزیر نشتا او کوي معاهد او ذمي دی ملک نو باقاعده قصاص شته اوس په پیش په خبره په اختلاف په کوم صورت کې شو په ذمي کې دا ائمه ثلاثه په دې ذمي دی ملک وای نو قصاص نشتا او زمون په دې باندې د ذمي دی ملک قصاص سره باندې نشتا د مالک مسلک کوم داستا عام اردو خوانات چې څومره دي نو دا لیکي دا شافعي او احمد سره او د مالک په مدد کې بنیادی فرق دی
هغه وی که ذمي دی په دوکه مړ کړه نو بیا قصاص ولشته او که په دوکه دی نه وجلې په مال دولت بل کې دی مړ کړه نو بیا قصاص نشته نو مالک هم ګورې مطلقاً د قصاص قایل دی اوس به راشي مولانا صاحب دا حدیث ته چا دلیل شو دا ائمه ثلاثه ګوره کافر وي عام دی هم حربي له ورځي هم ذمي له هم مستعمل ده دا مستدل شو الله يقتل لا يقتل مسلمان مسلمان بنشي قصاص کېدلی بکافر وکافر کافر عام دی کاغذ ذمي وي مستعمل وي او حربي جرګه کوي زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلته د مسلمان نه حربي اخلي برانا کې لیکلي او مستعمل هم داخل او حربي باندې مسلمان نه وي او با ذمي وجل شي داول حديث ومنطق قانون مدارج المطلق يجري على اطلاقه ولي ما سر دلائل موجود دا دلائل بوجه دا كافر حربي اخلم او ذمي اخلم يوم ما سر مشهور حديث دا پټول سنانو کې دي چې بدلوا اموالهم بدلوا بلکې بولېګا دا مخکې کړو په قرآن شریف یو دعا ده بدلوا اموالهم دي مالونه خلق کړه ټیکس ته ستاره حکومت قانون کې اب انګلیس وځي کې ته ویلای کې کم ټیکس ورکې عام ورکې اګیس وځي کې ته ګیس کې کم ټیکس ورکې عام ورکې ته موټر خپل حکومت ته ټیکس ورکې عام ورکې ته په موټر وې غلطیو کې جرمانه ورکې عام ورکې بدلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا مشهور حدیث سے مضبوط سند والا ټول سننو کې دي بدلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا دا ما یو ما دیم دلیل سره د سنن کبرا د بهقي روایت ورخل کل صریح روایت ته د سنن کبرا د بهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وسند صحیح جيد نبي حقی سنن کبرا روایت ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد دا پیغمبر مبارک وجه بس کرو لازمان دو دے دریم دلیل میں سرے دی وجہ لدت تکی دا کافر نہ حربی تخصیص والے کون دا کافر نہ حربی اور مطلب تقبل اطلاق والے ناس نہ پڑے گرم حدیث موجود دی ولی نفس قرآن سرے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ایک فرق نشتر دے خبرے ایک فرق دے خبرے سلیپ کا چیز بھی باندھے بنا کے سوال اٹھائی کہ خدا حرفی پر اپنا منشتہ اس پسند نالی سوال کا چاہتا آرود دے کھڑے وزیلت ہے چاو نہ دے کھڑے اور ایک بلن بیما وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ مطلق إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ مطلق زميل أول الحر بالحر مطلق سونا سجوال سوال سوكا يا كفو متنتي نبيات لا حربي ولا يواسي أدي ولا خاص كيجي مع حربي وجه إن النفس بالنفس متنتي مع حربي ما قصاصا الحر بالحر كحري حربي بيا قصاصا ولكم في القصاص متنتي ندا حربي تي ولا خاص كيو نزمنگا تاونا بكرة دي حديث توجنا خاص نعم او خبر واحد دی خبر واحد ته زیادت کوم نو دی خبر واحد ته متصل نشي کولای هغه په نور خصوص باندې خاص کومه چې وقتل المشرکین حيث وجد الى غیر ذلك ولكن هغه په جواب باندې خاص کومه او شباب وقتل المشرکین ولا نور مشترک دی شی بل وقتل جهاد متعلق کوم روایت راغلي دي باقي خاص کوم نو کته وی چې هغه تخصیص کېدا معاهد ولنه کې معاهد سره جهاد نشته اغه نصوص چې ما ته حکم د جهاد دی او ټول المشرکین وای له مته هغه نصوص مناسب الاتفاق وای جواب نه کړه عربیان ولا عربیان سره جهاد دی ورته جهاد نه کوي
نو زه د هغې دریو نصوصو نه چې تخصیص کوم نو چا تخصیص دی کوم وایا د حربي کې په حربي معنا وجنې ولې د حربي تخصیص دی کوم ما ته متوجه شي جواب نه کوي که نه دا هغه نصوصو نه چې حربي سره جهاد راغلی او د ذمي تخصیص دی نه شي کولی ذمي سره جهاد نه دا مې مختلف نو درې میاشتې شو او بظلمواله هم بل شو او قتل مسلما بمعاهد بل شو دې نه څه جواب کوم په ذکر بنا مراحل کافر حربي اخلي د دلیل دغه نصوص قرآن هم دې حدیث او ماذا یو قرینه نشته مولانا قرینه دا چې په یو روایت کې داسې الفاظ دي لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی عهده لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد ذو عهد مرفوض بمسلم عطف دي ذو عهد مرفوض بچا عطف دي ورمتا مسلم مجرور ندي بكافر عطف شي لا يقتل مسلم بكافر وكيلا ولا يقتل ذو عهد بكافر نبدل دوت كافر نوسوك اخل مولانا سبب حربي باخر چې ذمي په حربي نشي وجلي او په کافر دي عاق کړ نو ذمي خو په ذمي وجلي چې ستا باندې ده بل روایت کې ځینې عمده حدیث کې اوسه جمله زیاته ده وایا هغه جمله سره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد ذو عهد په چا عطف په مسلم په کافر نشي عطف کولای مزه مجرور دي بلا مجرور ولا ذو عهد بكافر نو كافر عاقب سمانا ذو عهد بنوجه كافر كحربي او كمسلمين ذو عهد وذو عهد بذي وجه او بدلنا ذو عهد ما ذي عهد رواية لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد بكافر موجنا او بذي عهد ما موجنا وكافر وعهد ذي عهد ضرورت برزق کافر وعاق ضرورت برزق كان ذي عهد بكيس ضرورت کافر متقر كان ذي عهد بكيس ضرورت او تعارض من نور النصوص سراتي خلاصه شو خبره هذا حديث نقل في المسالي ما نمشي يوم خداتي كتاب العلم هذه علي سلسله صحيحه دي مناسبات شو اوس مسائل دی وباسا یو دا چې روافض ته الزام لګي درو یو دې دا معلومه شو دویم ته معلومه شو چې کتاب الله مقصد ذکر کړه دا ما بیان ته فتح دی ورا رياض استنباط معلوم شو بعض مقرون في رجل مسلم يا قرآن فنان استنباط dari hadis yang sahih bahwa ada sahih bahwa ada isu dalam ahkam dia ahkam fiqh ta'til pada zaman itu Musliman berpahar bina wajib telah terjadi kabar berbetul juga boleh kalau dari berbeda dengan darah mengenai kias pengawal dari dini kau, dini kata dini nam pulau hak aliat mereka. Dini kata dini nam suruh kelana leka, pulau kelana kama maksud Allah dan jika kita kalah das patake, nafs boleh raham depan sepat das. Jelas mereka pasangan nafs pada dikawal wajib. Musliman kata dini nak lawan dia berteman. مسلمان که د دین نه څوک لرا الله وکړه ولا څه خطا کولې شپې اتفاق مسلمان که د دین خبره وکړه او د دین نه الله وکړه اقاعیت کستا په دې مشتا بلکې د دین په غلا د مسلمان د الله خطا کې کاکا نو الله نو نفس ډیر خطرناک دی د دین ملک په مال دې نه خطا کې د دین په مال نو کومه کې په دې سره اساس مال څه او نفس څه چې زمينه د مال پټ کړو لا په نه خطا کېږي نو په دې ملک په طریقه ولا باندې اساس دی نام زمانه دي زو په وسیله
وبه قال حدثنا ابو معين فرد بن زكير قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته بخطوه فقال ان الله حبس عن مكة القتلى ويفيدا. قال محمد وجهه على شك كذا قال ابن نعيم القتلى ويفيدا وغيره يقول الفيدا وسدد عليه رسول الله والمؤمنون الا وانها لا تحل لاهل القبر ولا تحل لاهل البعد الا وانها حلت لساعه بالنهار الا وانها ساعه هذه حرام لا يقتلى شوكها ولا يغض شجرها ولا تتخذ ساقطها الا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يقال واما يقال اهل القتيل. وجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب يا رسول الله فقال اكتب لابي فلان فقال رجل من قريش الا الاسلام يا رسول الله فانا نجره في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاسلام. ابو نعيم فرد جو کہ اندر شیخ تھے اور شیبان تیر شو یحیام تیر شویلی خیال دراغ یحیاء ابن ابی کثیر خان مخی تیر شویلی یحیاء ابن ابی کثیر ابو سلمہ داخو یود فقای سبعود مدینین علی عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس. بنو خزاعة قتل في يوسريد بنو ليسنا فكان لفتح دمكي بقتيل فسبب ديو مقتول منهم دبرو خزاعنا قتلوا چه وجلو بنو ليس ديس السريد نفشوه مخي بنو ليس دا بنو خزاعة يمسري وجل نو بنو خزاعة دا غيب بدل وابش بيعوة تقوى كده إن خزاعة قتلوا رجلا خزاعنا بنو خزاعة دي بنو خزاعة قتل كي رجل بدل وابش دا جاء رجل مركو دا بنو ليس قبيل بدل وابش فكان فتح دمكي بقتيل او دا قتل ولي كده بنو ليس سري فسبب دا يوم مقتول منهم دا بنو خزاعة دا بنو خزاعة مقتول جا وجلو قتلوا بنو ليس هو أغلره بنو ليس محكي داري سري وجلو نبدأ يوانش او قتوه چه قتيل سنگ وجني فاعتبار دا ما يكون وتقتل بيده من قتل قتيلا فله سلمه دا قبيلين نو خبر ورقل شبدي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا لداخل بيخونا بلا داخل مكة مكرمة قصاص وارش فكم ذلك قصاص وارش بدل وايا فمكة کے وقت کو قتال ممنوع ہے كما در دمخي ویلو کنو ویلو زمان بستک ثابت شو کنا شو پرون تیر شوی کمکا کی دن قتل کنو بیا رشتے شے وہ کبار یو سڑی قتل کریو مکی تلار نشے او اے مکی واضح حرام مراد حرام دا مکی حرام دا مسجد حرام دا مراد دا مکی نا گیر چا پیر اقبل مخصوص علاقات رضا نقشبر دا کتاب الحق کی جوڑو من شاء نو پدی پیغمبر مبارک خبر شو نو پرکی براحل دولا حلی توخط فخطبا نو پدی غصہ شو لتاسو ولی پر مکہ کی یعنی محل حدود حرم کی بدل وارش دابا مستقل بار بوده بار بدل نشته نو سوی ان الله حبس عن مكة القتل بالفيل او د بار د شک دراوینه او قانون دار چې کوم ځای کې او د بار د شک نو قاله وکړه الله بان کړی د مکې نه قتل قتال دا ګور د مصاب مستدل دی هغه چې مستثنا لري چې څوک مکه کې خپل قتل یا خپل بار خپل به حرمت وکړه قتل او قال الفيلا يا رسول الله مبارك لفظ د فيل استعمال کړی چې الله بان کړی د مکې نه فيل د ابراهام ابراهام اسکر فیل نمراد اسکر دا ابراهام استاد راوی شکل دی پیغمبر مبارک قتل ویلی او فیل مطلب یہ ہے ابراهام اسکر بنی وجبل کے مکہ مکرمہ کے قتال نشي ولیکن شک دی اور اس تو پر روایت راضی نو په هغه کې شک نشته دی هغه کې لفظ د چاره رست ولاشي هغه کې فیل دغه څه چې راکا فیل قال محمد امام بخاري وي واجعلوه تاخذ يتشكل كذا قال ابو نعيم ماذا ابو نعيم دق سيوي قد يبدو كان دق سيوي شكل يقتل يا في او غير ابو نعيم الذي من نور استاذاني ما اغي فيل وهي اغي قتلنا
فإن الله حبسان مكة تنفيذ داتيان ولكاري بركة أبرها على شقة قتالش وسلط عليه مسلم شوف أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون برد الشباب على خبر دا وإن هذا مكة حلال ندي يوكسترا ندمان مخي وندمان رسطو حلال سر لا تحل لأحد لا تحل القتال لأحد حلال لا تحل القتال لأحد قتال حلال ندي يوكسترا ندمان مخي كبيغمبري كغير بيغمبر ولا تحل لأحد بعد ألا إنها حلت حلال وما دفار ساعة من نهار برنوير وكنا تدلود فجرنا الغروب كور ألا وإنها ساعتي هذه لا كما حسابات تقرير كي حرام محترم يا حرام القتل فيها الوار ماني مكري لا يقتل شوكها تدي أزغي وسوكنا شوكي خارطة بوتي لا شوك ولي عموما التكي بوتي أزغي دي نور بكي ميودار نشتا لكي شوك ولي او یادا چې ازغی نقصانی شی دی ازغیدار بوټي ابا نشو کې نو چې ازغیدار نه خو په طریقه لا ورشو کې کمطلق شجره ویلو نو باندې کوم کو چې راکم دا موزر ټوټی دی چې ازغی دی ازغی به نه کنه دا زولان موزان دا به خیر دی جاهل وي وینه دا به نشو کې دا زولان دا به نشو کې نو چې دا نشو کې چې دا موزر دی خلق الأخبار كنا نوزي ماشي كم غير مدير ده بدل الجولة من شوكة دلالة النصر ما مش لكن ما قالوا ولا يعدد شجرها أو أونا قطعونا بهم نفريك بس مولانا قالوا ما بيجوا إذا كم بوتي بنفريك وايا شيء منبت بنفسها بجتاع كم دليل بريكول شيء لكن ابتداء كتال اختيار وكذا كارو كانوا بقاء كتال اختيار أو كذا كم منبت بنفسها دي أم كذا جنس تهاجر دي منبتو جخلك كريم أبا أم بیا پرې کول شي او بل مې ویلو چې کوم پکې خراب ایمان شوي نو خیر وجه مې ویلو د دفن ولا تلتقط ساقطتها اوچته دې نه کړي چې ساقطه ده دا اوچته نشي الا لمنشد مگر دا چا د پاره جایز دي چې څوک یې طلب د مالک دی دا وایي حکم د اسطوره حکم د مکی د نقطه د غیر یو شی شافعی سے پدې ظاهر عمل کوي وی دا مکه نقطه باندې چلته او نور ټای مسله سوینا حکم د نقطې د مکه د نور یو بار یو شی نو دا اول پیغمبر مبارک تخصیص وکړ تخصیص یې پدې وکړ د دوه وجونا یو وجدا اسنه سوکداونه وی چې مړه دا خدای اجینه پروت دی او بیا نه راځي تر څو چې دا وایي اجینه پروت دی او دا بیا د پاکستان یا د افغانستان یا د بل ملکونو یمن وغیرہ څه پته لګی دی پس بیا نه راځي راشه د مور په یو چې ده مې داسې څوک نه اوس به په خبره دی وایي نه وچاته او یا بل وجه ده کوي بل وجه ده چې بل نقطه چتا کې تاریخ به کې یو سرور پیزا و دې میاشتې د دې تاریخ د نور نه بدل دی کې دي شي چې د چا نه پروتي هغه کال راشي او اعلان کې پروس کال معنا شي پریوته رور راشي د اوسو کې راشي او هغه وی دی اعلان کې دي شي دوه کال پښنه کې دي دوه کال پښنه راشي درې کال نو دا نور نقطه د دې په منځ کې بنیادی دا فرق بیا راځي دا نور نقطه د دې په منځ کې څو فرق شو نو کم اصله دا به همونه چې را پتا خو د دې کلی د خلکو سره تعریف کو نو چې په کوم تمام شي او یا به صدقه یا به ماشي یا به صدقه او دویم فرق یې سره شابه سي نور نقطه خو تعریف کوي مالک به پیدا شي یا نشو کومه د تمامي له جوړه روان هم دي د دې نقطې بدل خپل استعمال کې دا وایي نه به صدقه کې دې شي مالک کال د دوا درې پس راشي یا د کلی چاته وایي چې د دې لپاره یا رشتہ دار ته یا روح بلواجا د فرق شو دغه راو وسوي فمن قتل كسوق مرشو چا سوق مرکل فهو بخير النظرين دې په بهتر د دوه سوچونو کې دې په بهتر د چا کې د دوه سوچونو کې فهو کې ضمیر دې سړی ته نه راځي د وارث ته راځي چا ته راځي لکه وارث او تعویل وهغه حرفو فهو کې ضمیر من قتل هم مقبره کې قبر کې پروت دی هغه سوچ ته شي جوړ نه بدل نشته شي
وده توسط مقدر هو ضمير راجع لمن تا او مضاف مقدر هو وارث تد فبهتر د دو سوچونو کې اما ان يعقل يديت ورکړي واما ان يقاد اهل القتيل یا د قصاص واغشتلی شي لاهل القتيل اهل القتيل لاهل القتيل د مقتول د اهل لپاره سو خبرې چې مولانا صاحب دوا د مقتول وارثانو له خيار نه نظر یا د دیت واجب او یا د سو کې مولانا قصاص او د یو بیا اختلاف را امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې چا سو قصد قطع کړل د مقتول وارثانو له خيار دي د دیت اخلي او قصاص دي مقتول وارثانو له اختیار دي کله قاتل خوخه کني خوخه قصاص نه غشتي شي او کله هغه خوخه کنه دیت ته غشتي شي او نور کوم دیت په دوره کې والا هغه مطلب باندې پیښه د شافعي سے په نسبت شي کړه د مقتول وارثانو له فقط د عمد کې قد عمد کې اختیار دي قصاص اخلي او کو دیت اخلي دې زمون امام صاحب سوي بنا قصاص متعین دی دیت نشته که جوړه د دواړو په رضا په دیت راځي لکه د مقتول وارثان به دیت راکو قاتل کوئی چې خدای دیت راکو ما قصاص کوا نو بیا ټیک او که قاتل دیت نه ورکوي نو په زور دې نشي رښتې راځي قاتل وي ما قصاص کوو دیت نه ورکو په زور نشي رښتې نبی شیخ خبره یعنی زمون پنځ کې دیت ورکې قاتل نو پچا کله به دیت ورکې په دواړه رضا شي مقتول وارثان او قاتل زشي رضا شي نو بیا دیت ورکول شي او کچرته د قاتل رضا نه نو په زور د قصاص د دیت نشي راځي او شافعي سے کوئی نه دا رضا ته ضرورت نشته د مقتول وارثان له اختیار دي څنګه اختیار دي د قصاص اصلي او دیت ته اختیار ورکې په زور د حدیث ته چا دلیل شمانه ناصر د امام شافعي پیږه په خبره زمون درایي ورته زمون یو دلیل دار چې ولا کوفر القصاص حیات المعین د قصاص دیت ان النفس بالنفس معین دې دیت کوي الحر بالحر والعبد بالعبد قصاص متعین دې دیت کوي اگر کوئی یہ کہنا اوہ خدای پاکا پیغمبر مبارک چرتا پا یو روایت کی نیتا چی قصاص پا دیتی دیت اگشت ازو نداغ نصوص رسولتم اذا مولی مدینہ مدد جواب مکم خان اذا دیت پا رضا دا قاتل دے بچا دے لکا او کتب رضا ہو بگی نشتا دا پا دا مقتول خوالسان دے نظر ابن رسول چیتی نو دویم چی رضا فکر دا لعنتان مقدر ولی مولانا یو سړی ته دا وي یو قصاص کوم دی نو دیت راکړي کیا وای هغه دیت ورکړي کې نه ورکړي دا چې مسعود به وو به کې یو بعد سي موږ کوم دیت نه دا چې مسعود لیوانه ما دا چې مسعود نو دا دیت کې رضا د قاتل مقدره دلالتن ولی مقدر روايه چې هغه ته دیت دنه او الله کراوي دو دیت والا مهرباني کوم کور با قرض کرنا خدا با خرصا کرنا ودیت مالا ارکم ویگی کنم کوئی کبیرا ویگی کنم بیا سو دیت دا سر قدی راشی کرنا بڑے وی خدای زمان معاملات خدا بچے میں جوڑ کیا بچی سر ترناستا ہوا ملک الموت را بڑے توی پیپا منڈا پا کپان کی دیکھ دی پورے وی روح اور انظور بیجن ہے کہنا کوئی نکمت روح انظور دا بلچہ پسر دینا ذکر دا خبر ہے درازا پاکی مقدر ہے اس یو زمینی خبر دا تبرا ہوا یو اگر دیت تیچے ابتداءات مقرر دے لکا قتل خطا کی نفع عقیلہ وشکل عقیلہ والا شی کی من منصور یو اگر دیت تیچے پا صلح لازم شی کہ قاتل وصل صلح ہو کی دیت رانا والا اب یا پا عقیلہ ونا دے لکا بیا مقادر دے كم ديت ابتداء لازم شيء لك جاءت تخطر أبا عقله وعقله تفصيل بلاشي أو كم ديت بصل حني لازم شيء ابتداء لي لازم بصل أبا قاتل فجاء رجل لا يصلي
أهل يمن أبو شاينو فقال اكتب لي يا رسول الله وأنا أقول لك يا رسول بس پیغمبر مبارك كتابتنا دي ولي بتقول يعني أمر لكتابة شاتا فقال اكتب وبي فلان لأبي شاه فقال رجل يوصل قريش إلى عباس إلا الإزخر يا رسول الله لا سرد مستثناك فإننا نجعل في بيوتنا مجھے پکوٹو کہہ کے بجیبی کی بسمجھو اور پکوٹو کے بڑو تلان دیا چاہو اور بلدے کے نزی چی انگران و الواران استعمالی ویدشی فقال زب إلا الإزخر سرگڑی باروان چی وطوی داگایات مستثناک لنا ودلتا سوال کھو إذا إلا الإزخر پیغمبر مستثناک لنا مشعریشو ماذا تمخی ویدیو کنو ویدی دلتا نو ورا دا الله القرب پیغمبر تا مدخل مبارکنا قولن بخیر اما ویت حقیقتا واضع دا شرع او الله او مبین دا شرع سوکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث نگان پر مسئلے روتے مناسبت پیدا کلمہ کرارے چی اکتبو لے بیشا ہے دا حدیث پر روتے دے مناسبت شو او کتابت دا حدیث و ثابت شو او نو تلیر زیاد مسئلے ہوتے ادا کہ بحرم کے مقاتل نے کہلا دا مستدل دے دا یوش دویم سری دویم دا چی او مسئلہ بے خباوا حضور پاک میں عام مجلس کے اصلاح ہولا اگید دیو نبی بنو خدا آتا عاملانے ہوتا لکہ انما العمال بالنیات عام مجلس کے اعلان ہوتا یو مسئلہ پر پیخا جو نا پیغمبر مبارک پہ اسلام سے کولا اعلان میں بچا کے کہو عام مجلس کے ذات دوے معلوم مشوار دریم تے معلوم مشوار چھ مکین اللہ داتیان رخکر او قتل و قتال منع کرے دا دریش او سلورم تے معلوم مشوار اذا پیغمبر علیہ السلام نے پارا یو رستت و قتال حلال او پینزم تے معلوم مشوار اذا مکی خاردار بوٹی عام بوٹی دا منع کرے کے او شپاگم دا مکی دا لوگتے و دا نور مینس کے فرق شو او اوام دا چه مچاسو قطر کرد مکہ کی قبل دے کیوی نو قاتل دے اختیار دے کہ قصاص اخلی او قدیت اخلی مدنو پریس پاکی شرطو لگا فرزادا قاتل مان او بل کتابت تا حدیثوں سے معلوم شو او بل سر اس خیرم تے مستثناء شو دو سر بسی شاہ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني ومربه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب تابعه معه عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. علي بن عبد الله إمام المديني هذا الشيء سفيان نمرة سفيان بن عيينة لسنة بلاد ذكرى أو عمر نمرة عمرو بن دينار ليوض النبار باتيري عمرو بن دينار والبصير وهب ابن منبه داما بيد أبو هريرة دو شاگردان يو وهب ابن منبه يو همام ابن منبه نو وهب دخل رونا نقل بيت همام ابن منبه دوار التابعين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشتري أصحاب النبي عليه السلام يوكس أكثر حديثا عنه أكثر حديث نقل كيد رسول الله مبارك مني سوى زمانه لكن بتقدير اقدام خان ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا أكثر نقلا للحديث أكثر نقلا للحديث عنه ده حضور الفاق سمني إيه سوى مني إلا ما كان أگر أغا حديث ثابت دا عبد الله بن عمرو بن العاص هذا ما نريد نور ما نسوبير نشتا أو ولا غير دي فإنه كان يكتب ولا أكتب أغا بنيكل كان يكتب ألك بغمبر مبارك زمانه كده ماضي ما نابل ولا أكتب ولا هذا ما نريد تابعه مطابير ده وهب معمر تهمامنا وهب دخلونا نقل بيروري همام ديكا وهب متابع شو او معمر متابع شو وهب ومعمر دا عمر استادان دي او مشاركت بشيخ كراغة چه همام عن ابي هريرة دي متابعت تام شو ودلت يو سؤال داو کا كديوي دا عبد الله بن عمرو بن العاص فربيا زمان زياد دي لا اخو زياد نري دا غنه بينزا سوا سوق وسوا يا دي
और दा अबू हुरैरा से उमावी 5374 अबू हुरैरा 5374 5374 या और आमर इब्न अल-आस सुले लकवाया या 500 दी अल शाबसे अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस देवता या 500 या सुली वो सब बोले नदी मुतअद्दिद जवाब नदी यो जवाब था कि दा हजरत अबू हुरैरा सोचो क्योंकि अगर निकल को तो वे कहने दी बस दादा जाम था अबू हुरैरा दादा सोचो कि अगर निकल को तो ख्याल करे भाई बस नंबर 1 नंबर 2 अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस उरेरो बताइए तन मुंतकिल शे अबू हुरैरा मदीना मुनव्वरा को दखल को इल्म दा अखल इम्तिहान मदीने तो ताइफ तनो हुआ असर रे को नकल दर रे राजा दा ताइफ ता सुन्नत दखल को इल्म दा अखल इम्तिहान मदीने دريم دادي يا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كتب سابقه وعلم خلق بيريدل يا سلام لو كم تنقول لي ابو هريره سره كتب سابقه وعلم نو انا خلقنا خلق لي لا ادري وجهش مناسبات دباب سره سره انا يكتب يا مناسبات نو حديث نري خبر معلومه شوي يا خدا كده تفضل كده عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص مرويات दादा बजाम के अदन या क्या सर को बिल्कुल ठीक बेम किताबत हदीस उनकी साबित शो तब दूर पाक जमाना की और बस इशा قال حدثنا سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم له قال ائتوني بكتاب اكتب له كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل عندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثروا اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي ان تنازعوا فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان الرزيه تقول الرزيه ما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه يحيى بن سليمان الشيخ او سيقرا به يحيى بن سليمان والبصيرة أو دت الجعفي ويخان بهم أستاذ ابن وهب دي عبد الله بن وهب كان يا ما كنت الجبل ده بصري رابي ده أستاذ يونس ابن يزيد ليو أتوه يونس ابن يزيد أنا بس وجستري يونس ابن يزيد الرئيسي تقول سيحان أستاذ ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دا مشهور دا تابعي دا مدينة منورة دا مجتهدين الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم لك بصور كبير حديث كلام قال ابن عباس لما اشتد الصخش فنبي كريم صلى الله عليه وسلم وجعه بماري صخش دا لقوان شامبير والقرآن تصور ما ولي تقبل حديث كرادي يوم الخميس وما يوم الخميس بخاري كبرش تبان شامبير ود زيارة وما يوم الخميس ماذا حديث يبين خوستا سنا لتبوس كوما إذا بان شامبير ولا دعوة كيف خلا بخاري مسلم دولو كده ومدار ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس وذا حديث يبين نبي غمبر مبارك له وفاس شبه نقول سورة الناس كتير شوي پنجشنبه تیر شو جمعه تیر شو خالیم تیر شو اتوار تیر شو سلور کو تیر شو او دا ټول پر ورځ د 10 بجې ټیم جوړ کړ او دا سلور مو دی په وې مې ته سورة تیر شو بس دې دوه استاد یې جوړ کړ نو قال وی فرمایل اکتونی راتلو کې به کتاب اکتونی په یو کتاب په اعتبار د ما یقول کرتاس پکاو او کرتاس د کتاب د پاره دغه د کتاب ویل شوی اكتب یا اكتب جواب دی لکم کتابا خط للیکا خپل نه کوي پیغمبر مبارک خپل خط نه کی دا صفات النبی الامي دی امر د کتابت کو کوم دنا چاته ویم چې ولي لا تدلوا بعده عمران بنشر دینه بس قال عمر سوي
ان النبي صلى الله عليه وسلم الوجع بیماری په سخت ده وجع وعندنا كتاب الله متعالى كتاب ده حسبنا من الكافرين فاختلفوا شور جوش جابي روړې حضور پاک وی روړې او چا د عمر نه وکړه چې نه تکلیف ولا مور کوي وکسر الله چې شور زیات شو نو قال قوموا عني ما نفس ولا ينبغي لي التنازع ما صار التنازع مناسب لدي فخرج روى ابن عباس او يقول داوي ان الرزية مصيبة الرزية معناها مسوق المصيبة كل الرزية كل مصيبة ما أغلي ما مرسول الذي في حياته بمن النبي عليه السلام خذ كتاب داغيكي اغا مصيبة سو اغا شور وشور بل إرادي من اللغة هذه شور دا وجه نخص خراب شو فدا شور نوي شوي رسول الله مبارك وسلم طاوي لجور شوي وشور جور شنو مسألة كالباج وسمعنا سيدنا جوسوس واحد روافض دا فحضرت عمر لوی اعتراض کړي وی حضرت عمر دا خبره او بخاری کې رسول راځي ته نشتا هم دې حدیث کې راځي احجرا استفهموه احجرا نامي د حجرا معنا څه کوي حزيان بکواس ګړې وړې بیا عمر سوې احجرا ګړې وړې استفهموه تفوسته خالص حضرت عمر حجرا ګړې وړې پیغمبر ته ګړې وړې نسبت او بیا دویم څه دی دویم دا دی چې د خط منځ کې معنی شو عمر دریم دا حسبنا کتاب الله والحدیث څه اعتراض نه شي مولانا د ټول لومې خبره خدای ته وکړه چې احجرا لفظ په حدیث کې شته بخاری کې رسول راځي او د نظر دی لیکن دا د سو په یو سند صحیح ثابت کی چې دا د عمر قول دی به وکړو لا اجازه څوک هم نشي ثابتولی چې هذا قول عمر نشي ثابتولی په یو حدیث یو شو دویم د حجره معنا د بکواس او هلیات نه کوم دی حجره خو وحجر ومهجرا مليئه تن دا دې کوم نه معنا او چې هلیان ګاډي وړي او بکواس عیاذ بالله حجره معنا د عمر لاول دینا کشي معنا حجره روان دي کتاب لیکي موږ نه جوړ روان معنا بس په ګمراهان نشي روان دي سب الیسا فيمو د پوسټ یو کې د دې هم خاله وځره وکړي درې دا ته وایم بالفرض دا حجره معنا په ازیات دي کشي استفهام انکاری به واخا نه حجره غړي وړي وایي نه غړي وړي نه وایي شور مکه سمے ہوئے مولانا صاحب دے حدیث کی بدلے اس تو سرا دی مولانا احاجر استفهمه نو عمر ورته اسلام کې ما سو جواب ورکړ لاول خصوص ثابتو لري چې دا شاه او نشته یو روایت تردنه پورې شیعان او روافض چرته په یو روایت کې دا اصل بزرګ یاد ویلي دي ناوی او په خپل کتابونو کې نه ثابت جواب دویم ته ثابت چې دا عمر قول دی ولا حجره معنا د ګډ وډ باندې بکواس نشتا حجره معنا موږ راوات جوړ کړل قرآن ته او دریم ک بالفرض شي استفهام کوي وشي دا کوم شی په د به سوال جواب چې ولې معنی د کتابت نشو ها نو یو الزامي راځي کومه د سنت او روایت په بهادي کې شته چې حضرت علي وایي چې ملي پیغمبر مبارک ته تکلیف دی درایو حضرت علي په دې باندې روایت ده چې پیغمبر مبارک ته تکلیف ورکوي او نه دي نو چې عمر اعتراض کوي نو باندې وایي نمبر 2 دا چې عمر د حضور پاک خاص مشیر او وزیر هغه ډېر اختیارات استعمال کړي او پیغمبر په چپ پاتې شي د به د یو څو مثال درکړم کوم وخت مشکات کې دی چې حضرت ابو هريره حضور پاک پر پړې ورکړاله او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او لا یشرک بالله شیئا نبشره بالجنه
حضرت عمر مخه لولا ما هاتان على يا ابا هريره ودا پیغمبر مبارک راکړي څوک ملاقات کېږي او کلمه شهادت وایي نو بشیرو بالجنه نو بسینه کې ولا څوک ورکړي راوي الله بشاره وغفى جوال النبي السلام او عمر والوسيله بدا الله رسول الله موعد خلقتا خلق سم مقصد خدا دې چې کوم په ګناه کبیره سره نه کافر کېږي چې شهادت دې وایي په جنت ته وخامخا په ګناه کبیره سره دې ایمان نه نوزي شهادت دې وایي جنت ته به مستحق د جنت کې کوم ولي به کسانه او خلق وظاهر محبوب والی لکه د مولي او پشان د مولي او سیما پیغمبر مبارک وګورئ خلق ولا تنفذ وجبات الامور بما پیغمبر نے مشورہ ورکړی دا منل یاد نشو بعض امور کې ما رسول الله مبارک نے مشورہ ورکړی دا او منل دا نو دا خپل ته وي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او بیبیان لګیاري د نبی رسول الله مبارک نے پیسې او غالیګان مختل چې عمر आवाज اورید نو منډه کړې چې وګوره پات راځن چې نبی هم خندل مسکیو ویل الله رسول خدای دې ټول عمر خندوا ولې خاندې ویدا ټول را باندې شوی وي او باندې سيزونه مختل په جستاوا دې اورید نو منډه کړې ویا عدوات انفسهن اے ځانونو دشمنان اتهبن ایمان یریږي ولا يهبن النبي صلى الله عليه وسلم لا تهبن غل نه یریږي ویو انت افضل واغلى استغفر مستغرا او ذل مستغفر او ذل پاک سره دا یو د پیغمبر په مخ کې تیز لګیاره او د نانو کې داسې مکو نه پوښې په او ډیرو کې موافقات عمر راغلي حضرت عمر ته پته و چې د مشوره وکړي نو کې ورکوم رسول الله مبارک زما خبره منلې ده نو ځکه دا خبره به پیښه په خبره نو جواب شو علي بن طالب اعتراض نه نمبر 2 دا هغه خاص مشیرو ډیر وقوم کې پیغمبر مبارک ته مشوره ورکړي ده او حضور پاک د مشورې باندې عمل کړی دی دلته دا فهم دریم یو ډیر باندې ده دریم دا چې عصبیت حب الدین حب د نبی په غالب شي عصبیت دینی چې کوم حب النبی دی ور باندې څه چانه کا چې پیغمبر له ولې تکلیف ورکړ خپل کتاب شته له تکلیف ورکړ مثال درته د ریحان په احد کې پرون دی شو ابل ولد چې رسول الله مبارک کو فرمایل چې جواب ابو سفیان نے موت ہے افیکم محمد صلی اللہ بلا تجیبو افیکم ابن ابی قحافہ بلا تجیبو افیکم ابن الخطاب بلا تجیبو بهؤلاء قتلوا ولو كانوا احياء لاجابوا عمر ټینګ نه جوړ وي بلا ټول تعالی خدای تعالی سو جذب پرې کې چې سره کویږي ها نو حضور پاک به کار نه کوي چې تاسو ما باندې کړې وې نو دا ولې دا خبره مطلب دا ګوره دا څه قسم عصبیت په غالب شو نو دلته حب النبی په غالب دی چې راولي پیغمبر مبارک ته تکلیف ورکړ څه ضرورت دی تکلیف ورکړ مکه خبره کولی شي کنه که صحابه خبره مبارک وو نو ګرځته ولي او مولانا سے یو بل د ویلو سوې ویدې حضرت علی خلافت بلا فلسطین لیکن عمر معنی شو خلا عمر معنی شو علی ولې معنی شو او دا ورته وړي راخپل خبره وکړه زم د حضرت ابوبکر خلافت دی بیا د چي لیکه حضرت ابوبکر ولې عائشہ صدیقہ فرمایي بخاری کې براش ویدره مې غواړي چې ابوبکر او د هغه زوی راوغواړم او ورته ویې چې ته خلیفه شوې چې وروسته بیا څوک انکار ونه کړي نه مې غواړي ما سره قرینه موجوده ده لیکن مولانا صاحب یو خبره مې زده کې واچوي ځه بله جواب بل خبرې کوم ادا چې پیغمبر مبارک کوم څیزونه لیکل وی ادینا پس رسول الله مبارک جمعه تراو او په منبر ناشته او سی وی
يوضع الصلاة بهم سبيلي ما ملكت أيمانكم دريم سبيلي ألا فاتقوا الله في النساء ضرور سبيلي تنصار الله كوصية بلي سبيلي إلى تتخذوا قبري وثنا يعبد بني سبيلي أخرجوا اليهود والنصارى وفي رواية أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. طيب يا خدای پیژنې کنه نو که مقصد خلافت د علي مدافع پکې ویل خبرې کړې دي رستوراوته دې نه بس راوته او که خلافت د علي مقصد ودا او یو ترکیب ورته بیا خشبه دي بار راوته دي نو پیغمبر مبارک دا جومن نه یې دس وای که مقصد یې دا عمر ته به عمره وشه او جوړ دې لیکا يعني كنتر واحد من اللقاء الجماعة تراون تري لفظ بالإجماع أو تري بالاتفاق أو تري أو صورة دي بكميات كتير يسالو أي كيف نجوا أبين بنا وعيا دمنا أبين بس والله هذا كتاب الله المسلم تكله देखिए اليوم أكملت لكم دينكم نازل أنا سيبدأ pada دين كامل ده أم أمر سيبدأ और किताबुल्लाह असर लिखा ना बोले सुन्नत पैगंबर अलैहिस्सलाम से चेहरे मौलाना से अब शर्ह नगीर चेहरे का मौलाना से एतराज़ नाफिज़ा एतराज़ दे और बस शाह बखरज यौम खश्त जवाब करता हूँ कमा अगदा यदि हदीस रावी सिर्फ इब्न अब्बास से बरसों और इब्न अब्बास को शागिर्दान दी दरता उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा दायम शागिर्द او یو شاگرد دا ابن عباس سعید ابن مسیب بس نو عجیبه دا چې په صحابو کې صرف ابن عباس د تقریبا څونه نقل کړي حدیث یې ولې نه نقل کړي پرې مقام موجود بل ولې نه نقل کړي بل ولې نه نقل کړي نو بلوا په عامه خبر عامه د ډېر دي صرف ابن عباس نقل کړي और ابن अब्बास को शागिर्दानों के सिर्फ दो कसे नकल कई यो उबैदुल्लाह ने बल सुर दे रखा सईद इब्न मुस्लिम दोस्त मां के राशवा बाब العلم والعلم मदद सवाई د تنړې مسلې معلومه شوې یو کتابت دا ده تمنا او بل د سماعي مشوا بل دا معلومه شوا چې حضرت عمر بلک حب النبي پروت دا په ډېر ځان غالب دی داور باندې غالي او بل څه معلومه شو تعبیر چې حسبنا کتاب الله دغه ومن علیشت له رسول او بل څه دی د پیغمبر پاک شور مناسب نه ځکه پسې شباس په مولانا